ګورې نن څلورم کال برابرېږي، څلورمه برسۍ ده د ماشومانو، خو تر ننه ساته ریاستي ادارې دا وایي چې مونږ بعضو خلکو ته پکې پانسۍ ورکړي دي. زمونږ په حیثیت د دې ملک وګړي یو سټیزن زمونږ دا خواست دی چې مونږ ته د ښکاره کړي چې چا چالی ورکړي دي. آیا هغه هماغه خلک وو چې په دې حمله کې شامل وو او که نه دا بل څوک وو، او که هو نو هغه څوک خلک وو، چېرته نه یې د هغې ټریننګ اخیستی وو، کوم ادارې نه یې ټریننګ اخیستی وو، کوم مدرسې کې وو، کوم دغه ټول کوایف دې بیان کړي، ای ټول ډیټیلز دې بیان کړي. دا خو څه پټ دغه نه دی چې دوی پټ ساتلی دي. بل دا دی چې احسان الله احسان په رڼا ورځ دا منلی دي چې دا مونږ وژلي دي. نو احسان الله احسان اوسه پورې د ریاست ملمه ولې دی او هغه له دونه پروټوکول ولې ورکړي کېږي؟ دا خو د ریاست وضاحت وکړي. بل دا دی چې د دې شاته چې کم ګرم فوجیان هم دي چې د چا د لا علمۍ د وجې نه، د چا د زه به ورته وایم چې ډیوټي یې صحیح نه کول، خپل فرایض یې پوره کول نه، دلته چې څوک په ډیوټۍ وو په کینټ کې، د کینټ کې دننه ته دونه بمونه، دونه چړې چاکوان، دونه بارودي مواد ته څنګه دننه کې؟ مونږ خو په دې پېښور کې اوسېږو، مونږ خو په کینټ کې زنانه هم دي دننه پرېږدي، شناختي کارډ درسره نه وي، تا د هغه ځای نه واپسوي، بیا ترهګر څنګه دننه شو؟ نو زه وایم چې د دې ټولو هر څه اوسه پورې 4 کاله برابرېږي، خو د نااهلۍ داسې وخت په دې ریاست کې چې اوسه پورې دا نه دي واضح شوی چې قاتل صحیح ونیول شو، هغه سزا ورکړې شو، هغه څوک و، چېرته نه راغلی و، پوره معلومات. بیا فری جوډیشل کمیشن اعلان شوی و، د هغې څه بنیاد دی، څه کوم ځای پورې ورسېده، کوم ځای پورې ونه رسېده. ګورئ دا خو مونږ ته ښکاري هسې داسې چې 132 یا ماشومان یا 140 کسان مړه دي، خو د دې په شاته وګورئ یو بیانیه ده، یو سوچ دی، د جنګ یو عمل دی، د جنګ پښتانه به تر کمې پورې د دې حصه جوړېږي او دا په هغه ځای ودرېدلې هم نه دی. د هغې نه پس که تاسو وګورئ د باچا خان یونیورسټۍ واقعه، د هغې نه پس که تاسو وګورئ نو د اګریکلچر انسټیټیوټ واقعه، دا یو سیریز کې روان دي. بیا په کوټه کې د وکیلانو واقعه، دا ټول تړلي دي د پښتنو په خاوره او پښتنو سره ظلم او زیاتې. د هغې سوال دی، د هغې جواب غواړو. دا نن چې کوم پروګرام دی دې کې به میندې خویندې وي، جړاګانې به وي، خو نور د شهادت په نوم غولول چې دي هغه نه دي برداشت کول. نو خو بېشکه شهیدان دي، یو معصوم انسان که هغه ماشوم یې که هغه لوی هغه خامخا شهید دی چې هغه ته دا نه پته چې زه ما څوک وژني او زه د څه لپاره وژلی کېږم، هغه شهید دی. خو که شهادت صرف ریاست په شهادت په نوم باندې او په تمغو باندې ځان خلاصوي نو دا داسې نشي کېدی. دا سوالونه، دا ډیمانډز د عدالتونو نه هم دي، دا ډیمانډز د ریاست د ادارو نه هم دي، د خفیه ادارو نه هم دي، د آرمي نه هم دي، د ټولو نه دي. ځکه چې په دې واقع کې ګرم یو اداره نه ده، د دې په انصاف ورکولو کې بېشکه عدالت ګرم وي، خو د دې په کړو کې، د دې په کېدو کې، د کېدو نه پس واقعاتو کې ټولو کې د ریاست مختلف ادارې، هغې کې استخباراتي ادارې هم دي، په هغې کې آرمي هم ده، په هغې کې حکومت هم دی، په هغې کې ټول راځي. خو څنګه ټول خلکو ته واضحه ده چې دلته حکومتونه څونه وس لري او ادارې څونه زیات وس لري. دا څیزونه دي. مننه.